تجربه وکړي ار یو سړی په خپل کور کې وګوري چې کم یو در کې مړ کیږي د ځن کدن ټیم کې ورته ګوره کده د مخ داسې او داسې کوي داسې او داسې او په دې سترګې یو خرا روانه نو پوه شي چې کور وران دی بیړی تباہ ده دا مخ داسې او داسې دې د پاره کوي چې الته جهنم ورته ښکاري د ځن کدن په ټیم ا د کوم مقام چې په جهنم کې دی او ورته ملائکو مخامخ نیولې چې صادر نو وته او دادې زید عزیزانو چې ساتي وزي لا پکټ کې پروتي او جهنم کې داخلي تجربه مونږ ټول داس مړی خود دغه مرګ خود دغه خلکو مونږ مړی زمونږ ژوندۍ اوس کتا سو خیالو کوي زمونږ په پاکستان کې زما وګونه د خلکو خړل چې یو ستوره د شپې په اسمان کې ښکاری لکای والا خزم تپوسونه کوي او سړیم تپوسونه کوي چې دا لکای والا ستوره څنګه پیدا شوه ورسره دا خبره کوي چې خلک وایي چې لکای والا ستوره پیدا شي نو قیامت راځي نو مارو ستوره کې خیال کو چې يرم دا ټکه ورته کوا چې قیامت راغی او تیار شي ورته او داسې بهوده قوم داسې بے شعور قوم دمره د عقل نه لری قوم دیتم عقل هریان شي چې یا الله دم بنی آدم دي دا انسانان دي سپینه ګیره به د اتیا کالو به باندې به تاسو کې چې دا لکه والا ستوره رښتیا قیامت راځي نو یو تماوی چې د خدای بندا تا د خپل عمر چرته تیر کړي ته پوهیږي نه نو ماړه کې خیال وکړو چې دا د دې ګناه نه ده چې واړی یو قسم قهر باندې اخته چې ځوانان شي په بل قسم قهر باندې اخته بیا سپینګری چې شي چې نور ستې نکېږي نو بیا د بزرگ جمیل زوی ته جوړ شي بیا کله د ستورو پختنه کوي او کله د فرض پختنه کوي او کله د واجب پختنه کوي او کله د مستحب پختنه کوي بیا للو پس پويږي نه اوس بیا چې څنګه قوم دې دغه څه خدای پاک ولا مليانم ور کړی دي یو مولا ورته یو څه وی بل مولا ورته بل څه وی یو مولا ورته ویلو چې دا لکای والا ستوره چې پیدا شوه دی نو دا پر زرګونو کتابونو کې بدر توخم چې د قیامت علامه ده نو اول مالته دنه دا پښتنه وکړه چې دا زرګونه کتابونه تعالی دلین دي پسترګو چې ته په زرګونو کتابونو کې دته داخې چې لکای والا ستوره پیدا شوه او قرآن کې صفا خبره ده په تبارک الذی کې تبارک الذی بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا الله غزاد ته چې هو اسمانونه طبقه پیدا کړی یو د بل د پاسه بل د بل د پاسه بل د بل د پاسه بل د بل د پاسه ورپسې وای چې ولقد زینا السماء الدنيا بمصابيح د دنیا اسمان ما خسته کړی دی پستورو باندې دا ستوري چې دي دا ما د اسمان د خوبصورتۍ لپاره پیدا کړی او بیا بل کم کار علم د ستورونه وجعلناها رجوما للشياطين بیا می دا ستوري غشي پیدا کړی دي د شیطانانو وشتو لپاره غشي شیطانان چې اسمان ته ورسي نو الله پاک د ستورو ته وایي چولې نو بیا د ستورو نه غشي جوړ شي او داسې لمبه غوندیو کیو په شیطان په سلار شي ویولي قران خبره تاسو ته به هیڅ اشتباه نه وي که تاسو قران ویلې او په قران پوهې ده هیڅ اشتباه نه وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير او ما دوی د پاره پیدا کړی دی عذاب سعیر هیڅ اشتباه نه اوس ما لکای والا ستوره پیدا شوه ده دا سیاره ده بار ملکونه دا کوشش کوي چې سیاري پریدي کله سپوږمۍ تا کله انور تا کله اسمان تا کله ستورو تا کله کمزه تا کله کمزه بل دغه وګورئ دا تفسیر چې دا ستوري او سپوږمۍ چې دا د اسمان لاندې زوړند دي دا په اسمان کې نه دي سپوږمۍ هم د اسمان لاندې ده او ستوري هم د اسمان لاندې زوړند دي اوس مونږ کې د سمشتا چې ورته وایي چې دا سپوږمۍ ته راکټ ختلو وای توبه روره قیامت سپوږمۍ ته څنګه جازو خطو خکدا ورته وایي چې دا باران د وریځې نه کیږي نو امام صاحب په مصلی ناشته وایي توبه اخره زمانہ شوا خدای دې امان راکړي وایي چې وریځې نه اسمان کیږي خدای پاک په قران کې وایي چې انزلنا من السماء ماء
زه د اسمان نه وبنازلوم او دوی وی چې د اوریځې نه باران کی کافر شو دا ټول خلک په دې قهر باندې اخته دي. اوس ته دنه دا تپوسو که چې د اسمان وی څه شي ته د اسمان معنا څه ده؟ کل ما فوقک فهو سماع، کم شی چې ستا د سر د پاسه دی دې ته اسمان وی، دې چت تم اسمان ویلی شي، دې اوریځې تم اسمان ویلی شي. اوریځې دي او د دریابونو ابخره راوچتوي او په تاسو یې راوروي. اوس دوی کې دومره شعور نشته چې لکیر کا فقیر دي. زما عزیزانو دا ورشي هغه ملکونو نه تپوسو کوي چې کوم ملکونو جهازونه جوړ کړي. په یو جمبو جټ کې 400-500 کسان راځي، یو جمبو جټ کې 500 کسان پکې ناشتي، 500 بکسونه پکې پراتی، 500 بسترې پکې پرتی وي او هغه پاوا رواني 38000 فٹ 40000 فٹ بلندای باندې رواني او یو ملک نه بل ملک ترسي. کم جاز چې د کراچۍ نه امریکای ته ځي ډایرکټ 14 غنټې د سمندر د پاسه رواني، 14 غنټې مسلسل. دا کار خو د پیرنګیانو نو، دا کار خو د امریکای او د یورپ ممالکو نو، دا کار خو د مسلمانو. 1500 کال وشو چې قران ویلي دي. وای سورۃ الرحمن کې څنګه د آیات وړه څنګه دي څنګه مې در پسې اور پسې ګرځي بوجای در سره یو په بازارونو کې خدای شرمولي یو ګرځي اور پسې. سورۃ الرحمن کې څنګه د آیات چې خدای ما په دریابونو کې جازونه جاری کړي دي. وله الجوار المنشآت فی البحر کالاعلام، دا بحری جازونه دا د سلیمان علیہ السلام نے 4000 کال مخکې مسلمانانو ایجاد کړي. دا ایجاد د مسلمانانو دی. بیا تاسو د هغه پیغمبر امتیان یې چې د امریکای جاز خو په اوس په نو جوړ کړي شي کې سپوږمۍ تخیجی. ستاسو پیغمبر بغیر د جاز او بغیر د راکټ نه لا مکان ته تللی دی کنه دی تللی؟ دا وړ اسمانونه پار کړی دي کنه دي کړی؟ یو اسمان د اسمکه نه 1500 کالو په مزل اوچت دی، 1500 کالو. بیا دا یو اسمان د 500 کالو په مزل باندې غټ دی، پیړواله دی دی. دا غي د پاسه بیا 500 کاله مزل دی بل اسمان ته، هغه بیا د 500 کالو په مزل باندې غټ دی، هغه نه بیا اوچت 500 کالو نور مزل دی. اندازه لګوي دا ټول ایجادات دا د مسلمانو، دا د مسلمان شیوه وا، دا د مسلمان خاصه وا. نن هغه سيزونه مسلمان نه یو دم جوړ دی، دم خزم دم دا، لورم دم دا، زویم دم دی او دیم دم دی. یعنی یو ورځ ما سره تیر کوي په دې دکان کې کې نه چې درته وخم چې دا وګوره دا د سټماري زوی چې روان دی، یو پلاس کې چې دی دغه نیولې دی دا کیسټ او بل چې دی ټي وي په وګه کړی دی، دا به بیګاله بلو پرنٹ ګوري، دینه ډمان جوړ دی. خزله وړي او ورته خې په کورونو کې خزله مسلمان نه دا شی جوړ دی. نو خدای به پتا سو باندې څنګه رحم کوي، څنګه کرم بدر باندې کوي، څنګه احسان بدر سره کوي چې ورځ مو ګوره پس کې تیریږي، شپه مو ګوره پس کې تیریږي، د کور ماحول مو ګوره پس کې تیریږي. پتا سو برحم څنګه کیږي، کرم بدر باندې څنګه کیږي. نو عزیزانو عرض می داو چې ټول عمر په پاکستان دا یاد لرئ خیر ماروي، خیرونه بغواړي. نواز شریف ویل کچکول به ختموم، کچکول به ختموم. ختمول مطلب دا و چې کچکول بغاړه کې درچوم وړه بغواړي خلکو نه. د دې دا معنا و. د بنظیر حکومت کې ویل غربت به ختموم. غربت ختمول دا معنا و چې د غریبو په بنیاد وباسم چې یو رانه ژوندې پاتې نشي. کچکول ختمول دا معنا و چې روزګار پسې به پټه پستر ګوړندېږي، روزګار به درته نه ملاوي. نن د پاکستان لوی ترقی په دې کې ده چې د 2000 روپو ملازم د 2000 هغه وباسي نوکرای نه وباسي. پاکستان په ترقی روان دي، نوکرای نه وباسي، نوکرای نه وباسي. سیکرټریانی وایي چې نکالو سب کو پرابلم مت بناو. د 2000 روپو نوکر د نوکرای نه وستو باندې پاکستان را بچ کیږي. چا چې د پاکستان بیړه تباہ کړی دا هغه ته اوس هم اجازه ته جیل ته ورشي او مېړه سره پکې ناستای. دا کنه دا اوس هم اجازه ته ورته ملازمت نو بس. یعنی ایک سکیل کې د ټیوبل اپریټر 1800 روپے میاش دا وباسي په ملک بوج دی. او چې کوم سنداګان په ملک ناشتي هغه د اوسم مزي کوي.
که تاسو کې اسلام وی او تاسو کې ایمان وی او تاسو کې غیرت وی نو اسلام خدا ویلی دی چې تؤخذ من اغنیائهم وترد الى فقرائهم غنیانو نیوالی او په غریبانو تقسیم کړي. یو 22 سکیل افسر چې ریټایر کی 22 سکیل افسر چې وباسي پاغي داغه په یو تنخواه باندې 200 کسان مزدوری کولای شي. نن د پاکستان ته د 22 سکیل خلکو ډیر ضرورت ته او کله پاکستان ته د غریبو د دعاګانو ضرورت ته. زتا سو وای په ایمان چې غریبان او داغي مور جاړي چې یا الله زما بچی له خود 2000 روپو تنخواه لاله خدای د عمل قران کې وای کنه وای. نو عزیزانو دا یاد لرئ چې د يهودو کار در باندې شوی دی او دا زه د جیب خبرې نه کوم نه د جیب وایم دا د قران خبره ده چې يهودو باندې عذابونه نازل نو الله ورته څوي چې فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. يهودو د یو عذاب نه په بل عذاب رجوع کړو د بل نه په بل وکړو د ار ورځ په نوې عذاب نازلې دو ار ورځ. نن به کوم عذاب پیراغه ابلا تیر نو چې سبب په بل راغې سبب په بل تیر نو چې بل سبب په بل راغې هغه به تیر نو چې بل سبب په بل راغې. نن هغه د يهودو عذابونه چې دي په پاکستان نازل دي. نن تاسو وګورئ په دې ملک دا فرقوارانه فسادات چې کیږي دا څوک کوي درکې دا څوک کوي دا درکې عمره ملکونه کوي چې کوم ملکونو ته دوست وي کوم ملکونو ته سجدي کوي هغه ملکونه درکې کوي. نو عزیزانو عرض مې داو چې هغه لار دې ملک پرېخه دا چې کوم لار باندې قومونو ته او ملکونو ته سکون نصیب کیږي هغه لارم پرېخه دا او د شیطان او د بنده لارم اختیار کړی دا نور بذلیل کېږي نور به تباہ کېږي او بګورئ تاسو. ایمان دې ته وای دا سبق دې د الله د طرف نه مونږ ته چې امتحان راشي او زور دی وی او استعمال نه کې دا څنګه ده زور دی نه یو چا یو پړق در نو وستو زور دی نه خو اسی به خړ غوګونه روانه چې د پړق په ځای کې د کلاشنکوف دس کولای شي او د پړق په ځای ورته ویل چې خیر دی یو مې بل مو ټیک یو خبره درته کوم اسټول ما خو درته وی کنه چې د جمعې ته مې سخته پړتیا او د سې زر زر راځي چې خدای خبر مړ کیږي کڅ بلا ده او 13 نه چې ورپسې بیا جمعې 13 نه چې ورپسې بیا جمعې. یو خبره درته کوم دا نه چې زمون په زمانہ کې داسې اخلاق او کریکټر او کردار د چا نشتا. مالی دلی ډاکټر خان صاحب د خدای وبخ وزیر اعلی او د دې صوبه سره زاغه وخت کې الکوما با جلوس کې زم مرمرګری شو بنگلې ته ورننه وته جلوس او دې ورته پاس ولاړ دی ګوري دا جلوس ولا ورته لګیا دي کنځلې کوي ستا خزا ستا لور ستا بچای ستا پلانې او ورته خان دی او داسې کړي چې دوی خستړي شو په کنځلو کولو پولیس ولاړ دی اس اس پی ولاړ دی ډي جیګان ولاړ دي چې خستړي شو داغه عادت داو چې سړی ته به نابالغه ول نابالغه له کنځن لور موکي ولې بس هغه داسې کړه د علمن پاسنه ول والله که یوم ما پورې ون خطا که زما خزي تم کنځلي وکړي نو ستاسو مور ده او که زما لور تم وکړي ستاسو خور ده. دا شکر دی چې ما تم څه نه دی ویلي دا دغه الفاظ ول دالان دی وګوره اس اس پی او ډي جیګان چې ولاړ دي کوس دی ته مونږ یو ګر سره بدر کې سونه او غزو او تپوس کولو علام را نه څوک نشي هیڅوک مانه تپوس نشي کولای چې ګولای در باندې او چلوم او سونه در کې مړکم او خپل خور او مور مکنزله خیر دې ما معاف کړی او زه په خپل بچو ګولای نه چلو خو یو ټکی می واوري دا جلوس چې چاره اوسته ده دا تاسو کې چې پلانې ولاړ ده دا ګوره هغه د انګريزانو ټوډي ده چې د لږه په انګريزانو خرڅ شوی ده نو د تیرستی ای په دې لک خپای ما چې راوستي دی نور زما بچی زی په مخامخه دا زما د چشمدید خبره تاسو خیال را نو ارض میں داو چې زور دی وی او داغه د پاسه ته زور استعمال نکي او چې خیر ده ایمان او کمال دیته ممکن دانش معززان ایمانونه تیرول خود دې زمانہ کې زما په خوب کې چرته نه ګورم چې مونږ زمانہ او مونږ خلق بم چرته ایمان تیرو تؤخذ من اغنیائهم وترد الى فقرائهم باندې عمل کوي کتا سودا وایي چې دا چری شي دي او چې بالکل خو فرق دومره ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کوم مالدار خلقو غیب خپل مال
پخپلا پیش کولو چې یا رسول الله دا په مورچه جوړه کا، دا په غشي والا، دا په لیندې والا، دا په تورې والا، دا په اسونه والا د جنگونو د لپاره پخپلا به پیش کول. یو جنگ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان وکړو چې مال راوړی، جنگ د لپاره تیاری کیږي. حضرت عمر کور ته لاړو، نیم مال کور کې پریخو او نیم راوړو، او لکه دا خیال وکړو چې د ابوبکر صدیق په عرشی کې مان مخ کی والله کې پرې د نن به زما متعلق اعلان کیږي چې حضرت عمر لوی کمال وکړو، نیم مال راوړو نیم پریخو. ابوبکر چې کور ته لاړو، جاروی کور کې هواله، کټوي سمسای چې سوی هغه امراوړو خدمت کې پیش. پیغمبر پښتنه کوي الکه تاسو مر مال راوړو، سلورم ایسا تاسو مر راوړو، دریم ایسا تاسو مر راوړو. حضرت عمر تاسو مر راوړو، وی جی نیم مال می پریخه او نیم می راوړو. ابوبکر داسې غلې غوند ناس، هغه ته ابوبکر تاسو مر راوړو. وې د معشوقې د خلینه به یو خبر اوزي چې مال راوړی، زما دې په خدای قسمی چې مال نامه ونه په کور کې مینه دې پریخه، جارو می والا او کټوي سمسای می مراوړو خدمت کې می پیش. هغه به دسې کول. حضرت عثمان یو سړی راغی پیغمبر ته وایي چې یا رسول الله یو من شات می پکار دی، یو من. ورته وی ښا ورشه عثمان ته وایي چې یو من شات می پکار دی، پیغمبر راستوله دا الله په نوم راک. چې ورغه عثمان ته وایي چې یو من شات می پکار دی، د خدای په نامه ویل کینولو. وی قافله را روانه ده او شات راوړي. اوس تاسو په ایمان وایي چې تاسو اوس مال راشي او ما ته وایي چې مولا صاحب یو پاو شات می پکار دی، در به کما تاسو نه ګرمو، ما تاسو راته معلوم یې ځان خیمه زبه در کما یو پاو شات درته بیم چې لار لنډه وا خوارشه د خپل دارو ور سره چومه کتاله اوس پاو شات درکم، یو ګوتم نه لګ کا شوغم نه پاو شات داس یې کني زبه درکم. اوس عثمان بز چرته نه پیدا کوم، چرته نه سړی کینولو د 200 اوخانو قافله رااله، د 200 اوخان. حضرت عثمان هغه ساروان ته وی چې مال لا کوزوا ما د دې مخ کی اوخنا دې سړی ته من شات ورکا، دا رسول الله صلی الله علیه وسلم را لګلې. ا ساروان ورته وی چې حضرت کدی بار نه من شات کم شي نو دوخ دا بار به بیا په اوخ ټینګیږي نه، یو انډه سپک او یو درون بشي، نو من ته څنګه کم ورته وی چې من خو بدله مونږ ورکو، خو چې یو انډه سپک او بل دروند وي نو دا ټول بار والا ورکا، دا د اوخ ټول بار والا ورکا. نو ساروان ورته وی چې جد اوخ بار به دا سړی وړي څنګه؟ وی چې وړي نشي نو اوخم ولا ورکا، اوخم ورکا. نو ساروان ورته بیا وی چې جد دا اوخ چې دی چې دا مخ کې دنه شات ورکوما، دا خو مقدمه الجيش غوندې دی، دا نور 200 اوخان د پسیزي کدا د مخ نه لري کوم دا نور بیا زینا. ول دا اوخ بار خو ما دل ور کړی دی، خو چې دنه بغیر دا نور اوخان زینا دا ټوله قافله ولا ورکا. اوس پیمانه وای چې مونږ ځان ته مسلمانانو مو وای، تاسو څه ټول څه مسلمانان اسلام ته ګورو مونږ ته ګورو، یا به مې لیوانه شو په ترجمه باټینګن غواړي مسلمانان. حضرت عثمان ورته وی چې ټول قافله ولا ورکا. ساروان زر پړې واغستو دې سړی ته په لاس کې ورکو، وی بیا دا د 200 خانو ټوله قافله بیا. پیغمبر عثمان ورته وی چې تلوار ولې کې؟ ساروان ته وی وی تلوار زکه کوما، تلوار زکه کوم چې اسنه چې تراته وی چې تم ور سره ځه. وی ولی کته ور سره لار شنو بده ده. و یا رسول الله د خدای په ذات مې دې قسم وی. ساروان ورته وی د خدای په ذات مې دې قسم وی تا د پاره خو به ما غوندې غلامان ډېر پیدا شي، و ما د پاره به تا غوندې آقا بل پیدا نشي. تؤخذ من اغنیائهم وترد الى فقرائهم. د پیغمبر د زمانه غنیانو بدالو بکولې، پیغمبر به ورواستلو نو د 200 خانو قافله به ورته والا کړ. یو بل سړی راغی و یا رسول الله د زوی واده مې ده، په خدای قسم زوی مې جاړي چې د زوی د واده روټای ولیمه ورکوما. ولیمه دې ته نه وي دا مستا په ملک چې کمی دي، دې ته ولیمه نه وي. ولیمه دې ته وي چې د سړی 2 یا 3 یا 4 یا 15 خاص دوستانی
نو د واده نه وروسته د خپل وس مطابق هغې ته روټۍ وکړي او پې وخوري، دې ته ولیمه وایي. د ټول جومات ته وایم دا وګورئ دی ته دا 1500 تسبیح والی او په جیب کې کېدی او هره ورځ 2-3 زره کرته حسبی ربی مربی وایي. قسم په خدای چې هر شی به تاسو پسې منډې وایي. هر شی نن خو ته هر شي پسې منډې وهې که نه، هر شی به تا پسې منډې وایي. او دا حسبی ربی مربی هغه الفاظ دي چې د اسمان نه آواز شوی او د دلی په قدر کې علماء ته چې حسبی ربی مربی وایي د هر بلا نه به درته نجات وشي. دا آسمانی آواز دی چې خوله داسې واضح او داسې نه واضح چې داسې د خوله واضح که په دې خوله کې به درته راځي. خوله کې څنګه راځي؟ نوشیروان بادشاه نه یو کارغه روټۍ تختولې وه. دا خبرې هسې درته کوم مزې دپاره، تاسو عمل کور والا نه یئ. کارغه ته روټۍ تختولې وه نو بادشاه پاس سور شو، ورپسې منډه کړه. وزیرانو ورته ویل ولې جي؟ ویل دا کارغه رانیسمه. اوس کارغه په هوا روان دی او بادشاه ورپسې لاندې منډې وایي. چې دی پاس سور شو وزیران هم ورپسې شو. کارغه د یو غره نه اخوا واوړېدو. چې واوړېدو چې ګوري د غره نه اخوا یو سړی داسې تړلی پروت دی، لاسونه شاته او خپې تړلې داسې. د کارغه هغه روټۍ یوړه او هغه سړي ته یې په خوله کې ورکړه. چې سړي ته یې په خوله کې وکړه ای ګیره مه مږه ما ته ګوره، په دغه هېڅ هم نه کېږي، داسې ما ته ګوره، ما ته دغه والاو چې کوم غم جوړ کړی دی په پاکستان کې خدای دې ورته خبرومه. کارغه روټۍ هغه سړي له په خوله کې ورکړه. چې ورکړه چې بادشاه ورورسېدو کارغه والوتو. بادشاه ته تپوس کوي چې دا ولې هلکه؟ وایي جي سوداګر هم په لاره روان وم، غلو شو کولم او په خپل صادر او پټکي داسې وتړلم او پروت یم. خوراک مرک څه چل کې؟ وایي چې کله نه هغوی تړلی یم او رانه تلي دي 3 میاشتې وشوې. دا کارغه ټیم په ټیم اوبه م راوړي او په خوله کې راچي او روټۍ م راوړي او په خوله کې راکوي او 3 میاشتې وشوې. هیلې پرېږده، وجې جوړول پرېږده، تقوا وکړه، خدای سره جوړه وکړه، نو روټۍ به تا پسې منډې وایي. د کارغه په ذریعه به درځي او په خوله کې به درته اچولی کېږي. داسې ده که نه ده؟ نن موږ د بنده سره اختیار کړې ده او د خدای م پرېښې ده. زما دې په خدای قسمي او بیا مې دې په خدای قسمي چې ته دغې خدای ته ځان وسپارې، د هر شی به تا پسې منډې وایي. د هر شی. نن ستا د ملک نظامونه چې دي دا ټول فراډ او دوکه ده، ټول بکواس دی. که ستا د ملک حکمران طبقه داسې وی لکه حضرت عمر ته غوړي رااله، ورته داسې ګوري څه شی دی دا؟ غوړي دي جي، تاسو له م راوړه چې ویې خورئ. ویل دا خو ډېر ښه شی دی، خو زما دې د خدای په ذات قسمي که دا غوړي تر هغې پورې زه وخورم چې ما ته دا پته نه وي لګېدلې چې ټول قوم غوړي خوړلي دي. نن مونږ چې کوم مالت کې اوسېږو او د غرمې روټۍ خورو یا د ماښام روټۍ خورو، دا احساس راته وي چې د مالت کې چېرته چا وږې غرمه نه یې تېره کړې. دا فکر در سره وي؟ وایي ګمنځو والاو دا فکر در سره د شپې روټۍ خورې چې زما د مالت کې به چا وږي زن شپه تېره نه کړي چېرته. حضرت عمر قرآن خوري د منبر د پاسه چې زما دې د خدای په ذات قسمي که د دریای دجله په غاړه سپی د تږي مړ شم الله به پوښتنه زمانه کوي. سپی د تږي حکومتونه دغې ته ویلې، حکومتونه دغه وو، قوم دغه وو، خلک دغه وو. دا اوس څه دي؟ دا څه دي؟ دا خو قسم په خدای چې ټول ګپ دی، ټول بکواس دی. دا مونږ د ګپ او د بکواسونو په ملک کې اوسېږو. خلک دغه وو چې لاړه او وی گل گئے گلشن گئے، اچھے اچھے مر گئے او کدو کریلے رہ گئے. نظر تا قسمیه وایم، قسمیه چې ما ته به څه ورځې وړاندې په ټلیفون کنځلې کېدې، یعنی په کنځلو کې داسې لفظ نه و چې هغه سړي ما ته نه دی ویلی. ستا خور، ستا مور، ستا ښځه، ستا لور، چې څه په دې خوله به ورتلا به راته ما به اورېده، ما به د هغې بدل کې ورته ویل جزاک الله جزاک الله. اوبه کې څوک کنیا د چا مخکې به چې ټلیفون راتلو هغه بار ناست دی درته راپاسم اوبه کې داسې څوک ما به ورته ویل جزاک الله، خدای درته هدایت وکړي. اړه کې به خوشحال په دې شم چې د طایف سنت مې ادا کړه. کني کنځلې خو ما هم کولی شي، زما عمره بیډه به خلاډو د چا شته نه، ما هم ورته کولی شو. لیکن چې کنځلې به شروع کړې ما به یا الله ته پوهېږې چې زه د طایف سنت ادا کوم، د کنځلو بدل کې دعا ورته کوم. ځکه وایي کہ سلام ان پر کے جس نے بے کسوں کی دستگیری کی،
سلام ان پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام ان پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں کی، سلام ان پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام ان پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. کنزل بے اوریدی او د کنزل بدل کې به دعا ورته کو. عزیزانو دا پیغمبري خصلت دا مونږ کې شته نه چې مونږ کې لا څه کوي چې د بزرګۍ لپټي په سر کړی دی والله کاغي کې مشته کاغه درته څونه وي هغه جان کټیان مریدان نه ابد مردار کی. او پیغمبر خدای ته وي چې یا الله د طائف خلکو په ما د کانو باران وک د دې بدل کې ته په رحمت باران وک. هغه طائف نه وګوره د پیغمبر دعا رنگ کړي دي دا هغه طائف موسم په عرب دنیا کې داسې دی لکه دلته د ابتابات او د مری موسم چی. نو زما عزیزانو پیغمبر راغله دې د پاره چې د اخلاق او مظاهره وکړي، راغله دې د پاره چې آئنده تر قیامت پورې مسلمان قوم د پاره یو قانون جوړ کړي. هغه قانون عملی طور پیغمبر جوړ کړو، عملی طور لوګي تیری کړي تا ته پکې سبق ته چې توګه شنه سبق مړی چې خخ کړي تا ته پکې سبق ته ودونه ککړي تا ته پکې سبق ته. دا ټول ژوند چې هغه د اسلام نمونه وا که هغه څه کوي خو ډیره خدا او که هغه څه نه کوي مامانو پته شو ګمنځ مومنځ ګرځول باندې کار نه کی. صرف صورت جوړول د اسلام په دې کار نه کی بالکل نه. او دام قانون دی چې ان الله لا ينظر الى صوركم، الله ستاسو شکلونو ته نه ګوري، ولا الى اعمالكم او نه ستاسو عملونو ته ګوري، ولكن ينظر الى قلوبكم، الله ستاسو زړونو ته ګوري چې ستا په زړه کې د خدای متعلق څه دي. نه د عمل ته ګوري نه د شکل د بزرګۍ جوړولو ته ګوري، زړه ته دی ګوري چې په زړه کې د زما متعلق څه دي. په دې خبره پوه شئ ما څه وایي؟ نه خدای شکل وای شکلونو ته خدای نه ګوري، عمل ته خدای نه ګوري، نو ګوري څه شي ته؟ زړه ته چې ستا په زړه کې زما متعلق څه دي. د رحمان د زړه د حال خدای خبر دی چې په زړه کې د یار د غم څه دي. بس د سړه بدی چې د یار د غم دي په زړه کې څه دي. که د یار غم دې پړه کې و خدای ته ورغه روانېګا او د یار غم دې پړه کې نه ورغه مولا صاحب تیارېګا یا الله ما خو ډیر ځان ډولای کړه غوندې نه نه کار خلاصوا. یو افسر هغه به چې څوک ورغه هغه برته خپې او باسخپې پولیس به دی ونیسي نه وباسا. نو خدای پاک برته وي خپې او باسا زه په انستا پړه چې ستا پړه کې څه پړه کې تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. چڑھ دی بتخانه او ولار په مانزه باندې دا منځ به کرامت شي. چڑھ دی بتخانه او ولار په مانزه ایس نکی. دی وجنا دعا وکړي چې یا الله زمون زړه ځان سره د دې لگاو پیدا کا ځان سره. او په خدای مې دې قسمی ګوره دا درته په ایمان وایم چې دا هر څه فضل دي